बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زموږ تاسو سیکنډ لیکچر په سافټویر انجینیرینګ کې facts about software engineering. No, very frequently asked questions about software engineering. هغه پوښتنې چې د سافټویر انجینیرینګ په هکله پیدا کیږي معمولا دغه پوښتنې زیاتره خلک داسې کوي چې سافټویر انجینیرینګ څه شی دی، سیستم انجینیرینګ څه شی دی، کمپیوټر ساینس څه شی دی. نو دلته همدې پوښتنو ته ځوابونه شته دي. همدغه باندې موږ تاسو بحث کوو. What is software? What is software engineering? What is difference between software engineering and computer science? دا درې پوښتنې وي. What is the difference between software engineering and system engineering? What is a software process? What are the attributes of a good software? دغه شپږ پوښتنې همدې شپږو پوښتنو ته راځو په دې وروستو سلایډونو کې جوابونه ورکوم. ولې لومړۍ پوښتنه وه چې what is software؟ سافټویر په هکله په تیر درسي لیکچر کې هم موږ تاسو بحث درلوده چې software is computer program and switchable documentation. software د کمپیوټر پروګرام او مناسبه ډاکومنټیشن ته وایي. ډاکومنټیشن که تاسو پام کړی وي معمولا که ټلیفون تاسو ټلیفون اخلئ بیا هغه د ټلیفون د اخیستلو سره سم یو کتابچه وي چې په هغه کتابچه کې مینولي ټول هغه لارښوونې د هغه موبایل څخه د استفادې یا هم د کمپیوټر ته ورته د ځینې نورو الکترونیک ډیوایسونو. نو ډاکومنټیشن هغه ټولې لارښوونې چې هغه د یو سافټویر په هکله وي او یو سافټویر څنګه استفاده وکولی شي له هغې نه. نو همدې ته څه ویلی شي؟ ډاکومنټیشن ویلی شي. نو کله چې یو سافټویر جوړیږي د یو سافټویر جوړېدلو لارښوونه چې یو ځل له هغې نه استفاده وکړي نو هغه ته ډاکومنټیشن ویلی شي. نو سافټویر وایي چې دا د کمپیوټر پروګرام او سویچبل ډاکومنټیشن دې ته سافټویر ویلی شي. یا هم د مخکې تعریفونو کې چې موږ تاسو ولوستو چې د نن فزیکل پارټس اف کمپیوټر از کالډ سافټویر. نو documentation means such as requirements, designs, model and user manual. ګورې ډاکومنټیشن ټول هغه مسایل چې هغه کې یو سافټویر چې جوړیږي د یوې ادارې دپاره د یو مرجع دپاره نو د هغه مرجع ټول هغه ریکوایرمنټ راټولیږي چې دا اداره کوم ډول پروسیجر لري، څه ډول کارونه سرته رسوي، هغه ریکوایرمنټ د ادارې راټول شي. بیا دې ته ډیزاین ورکول شي. له ډیزاین نه وروسته دې نه یو سافټویر جوړ شو. سافټویر جوړېدلو نه وروسته چې کله سافټویر جوړ بیا یوزر چې هغه یو نن پروفیشنل پرسن دی څنګه هغه دغه سافټویر یوز کړي نو دغه ټول مسایل په دې ډاکومنټیشن شامل دي. Software products may be developed for a particular customer or may be developed for general market. یو سافټویر کېدلی شي چې هغه جوړ شوی وي د یو خاص کس دپاره او یا هم د یو جنرال مارکیټ دپاره جوړ شوی وي. د یو خاص کس لپاره له دې نه هدف داسې دی چې هغه سپیسیفیک پرپس اوسیږي، د یو خاص هدف دپاره وي، داسې یو خاص هدف چې هغه فقط مغه یو شخص سرته رسوي او جنرال ونه اوسیږي. نو دې ته څه شی ویلی شي؟ د سافټویر هغه ډیولپمنټ چې هغه د یو خاص کس دپاره جوړ شوی وي او یا هم یو سافټویر کېدلی شي چې هغه د یو جنرال مارکیټ دپاره وي. نو هغه چې د جنرال مارکیټ دپاره وي هغې ته څه شي؟ جنریک وایي. جنریک developed to be sold a range of different customers software such as Excel or Word. نو جنریک پرپس سافټویر هغه سافټویر ته ویلی شي چې هغه د یو جنرال مارکیټ یعنې د ټولو خلکو غوښتنې دپاره جوړ شوی. اوس لکه اکسل شو. اکسل داسې یو سافټویر دی چې په ادارات کې ټول خلک له هغې نه کار اخلي. خو یو اداره داسې ده چې هغه ځان ته خپل ځانګړي هدف او فعالیت لري، ځان ته ډیټابیس جوړوي یا ځان ته ویبسایټ جوړوي یا دې ته ورته ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن یې جوړوي. خو داسې یو اپلیکیشن دی چې هغه د یوازې همغه ادارې کاري په هغه پورې تړلی دی او د همغې ادارې نه د باندې نور خلک هغه نه استفاده نه کوي. نو دې ته بیا جنرال پرپس نشي ویلی شي. دې ته څه شی دی؟ بیسپوک یا هم کسټم سافټویر ویلی شي. هغه چې جنرال وي لکه ایم اس ورډ شو، اکسل شو، ایم اس اکسس شو او دې ته ورته فوټوشاپ شو. په ډېره په سلهاو په زرهاو داسې سافټویر دي چې هغه د جنرال پرپس لپاره جوړ شوي. bespoke or custom
developed for a single customer according to the specifications. هغه سافټویر چې هغه د یو ځانګړي یوزر د غوښتنو پر اساس باندې جوړ شوی وي نو دغه ته کسټم سافټویر ویلی شي. نو موږ تاسو وویل چې یو سافټویر جوړیږي یا هغه باید د جنرال پرپوز لپاره وي یعنې د ټولو خلکو د غوښتنو لپاره او یا هم دغه سافټویر باید یو خاص پرسن د یو خاص ادارې د غوښتنو پر اساس جوړ شوی وي. راځو سافټویر مو وپېژند. سافټویر په باره کې مې یو څه بحث وکړ. واټ از سافټویر انجینرینګ؟ نو راځو سافټویر انجینرینګ ته. ګورې سافټویر انجینرینګ زموږ تاسو دغه سبجیکټ نوم سافټویر انجینرینګ دی. سافټویر مو وپېژند. اوس دا سافټویر انجینرینګ له دې نه هدف څه شی دی؟ an engineering discipline that provides knowledge, tools and methods for. ګورې د انجینری هغه ډیسپلین ګوري ټول هغه نظم ته ویلی شي، اصول مقررات، ټول هغه اصول مقررات، پوهه او د لوازم استفاده چې هغه د دغه لاندې اهدافو لپاره کاریږي. کله چې موږ تاسو یو سافټویر جوړو د یو سافټویر د جوړولو لپاره موږ تاسو د ټولو هغه اصولونه ممکن یو سافټویر وي د یو سافټویر جوړولو لپاره یو یوزر یو ډیولپر له یو میتھډ نه کار واخلي، یو بل یوزر هغه ډیولپر دی هغه له بل میتھډ نه کار واخلي. نو ګورئ همداسې ټولز او پوهه نو ټول سرخي په د سافټویر ډیولپمنټ باندې. موږ تاسو انجینری د ساختماني انجینری وي. د ساختماني انجینری دا ټول هغه اصول مقررات دي چې د یو ساختمان لپاره ته نقشه جوړه، نقشه دې جوړه کړله، د هغې نقشې امپلیمنټیشن دی او د هغې هغه مدیریت ان تر دې چې هغه نقشه مکمله جوړه شي، تعمیر جوړ شي تر پایه پورې. په همدې شکل چې د یو ساختماني انجینری ده د سافټویر انجینری هم په همدا شکل سره ده. نو یو ساختماني انجینری یو ساختمان لپاره دی نقشه جوړوي، هغه ساحې ته ورځي، هلته هیڅ هم داسې شتون نه لري، خو یو ساختماني انجینر په ذهن کې د هغه ساحې فقط حدودات په نظر کې نیسي، همغه ساحې ته په کتلو سره نو په ذهن کې داسې یو نقشه جوړوي چې لا په هغه عملي ساحه کې تر اوسه په هغې باندې کار نه وي شوی، خو ولیکن د انجینر په ذهن کې وخت نه نقشه جوړه شي او بیا هغه د قلم او کاغذ پر مخ باندې هغه رسامي کوي، بیا همدغه تطبیقوي تر دې چې یو تعمیر مکمل شي. همداسې دې ته ورته نور انجینریان هغه نور انجینریانو کې چې ساختماني د برق انجینری یا د نور انجینریګانې چې په هغو کې هغه خپل معلوم مقصد دی او هغه ترلاسه کیږي. نو سافټویر انجینرینګ کې په همدې شکل سره د یو سافټویر د جوړولو لپاره چې کله یو اداره وغواړي، یو شخص وغواړي، یو کسټمر وغواړي یو سافټویر ځان ته جوړ کړي، دغه خپل کاري بهیر دا سافټویر ته کنورټ کړي، نو دغه سافټویر ته د کنورټ کولو لپاره په ابتدا کې هیڅ شتون نه لري. نو د هغه ادارې ټول کاري پروسیجر د قلم او کاغذ او د دې پر مخ باندې وي، هغه ټول راغلي په یو ریګولر په یو منظم شکل سره کمپیوټري بیس ته اړوي. نو کمپیوټري بیس ته اړولو لپاره همدا سافټویر ته اړتیا ده. نو سافټویر انجینرینګ وایي چې دا ټول هغه اصول، پوهه او د لوازمو څخه استفاده اخیستل چې د لاندې اهداف لپاره کاریږي. ډیفاینینګ سافټویر ریکوایرمنټس په سافټویر انجینرینګ کې چې هغه ټول موږ تاسو دغه درې مسلې چې پورته وویلې چې هغه نالج دی، ډیسپلین او نالج ټولز چې د ریکوایرمنټ راټولولو لپاره کاریږي. ریکوایرمنټ راټولولو دې ته ویلی شي چې ډیفاینینګ سافټویر ریکوایرمنټس د سافټویر هغه ریکوایرمنټس پیژندنه. ریکوایرمنټ دې ته ویلی شي چې یو اداره د غواړي خپل دغه کاري بهیر کمپیوټر ته کنورټ کړي، یعنې کمپیوټري سیستم ته یې واړوي. نو دې د کمپیوټري سیستم ته اړولو لپاره باید یو ډیولپر یو شخص داسې واوسېږي چې هغه ساده کار چې دی په کمپیوټري شکل سره سرته نه رسو، هغه باید د کمپیوټر شکل ته راړي، هغه ول په سیستم پوه شي، هغه سیستم باندې پوهېدل همدغه د ریکوایرمنټ پیژندنه وایي. ښه ریکوایرمنټو باندې پوه شولې. پرفورمینګ سافټویر ډیزاین کله چې په هغه ارقام معلومات په هغه ته وپېژندل چې د دغه ادارې دغه کاري پروسیجر په دې شکل سره دی، نو بیا دلته ته هغې دپاره ډیزاین جوړه. معمولا د سافټویر ډیزاین جوړولو لپاره تاسو په تېرو لیکچرونو کې معلومات لرئ چې فرض کړئ یو ډیټابیس دی، د ډیټابیس لپاره لاجیکل ډیزاین ده، فزیکل ډیزاین دی، کنسپچوال ډیزاین دی. تاسو په دې هکله په ډیټابیس کې معلومات لرئ.
نو ګوري هغه یو اداره د غواړي ځان ته د خپل کاري پروسیجر ډیټابیس شکل ته واړي. نو کله چې یو ډیولپر هغه ادارې د ډیټابیس جوړي نو لومړی باید دغه ادارې دغه ټول هغه انټیټیګانې اټریبیوټس دا ټول ځان ته معلوم کړي. نو ګوري دا چې معلومه یې هم دې ته څه ویلی شي ډیزاین ویلی شي. دا کوم ډول ډیزاین دی کنسپچوال همدا ډول دا ډیزاین یې ورته وکړو. اوس لاجیکل ډیزاین دی. دا لاجیکل ډیزاین یې ورته وکړ نو د دې لاجیکل ډیزاین نه وروسته همدغه انټیټي د اټریبیوټ د بیا د دې لپاره پریکټیکل کویریز لیکي چې دې ته بیا فیزیکل ډیزاین ویلی شي. چې ته یو لاجیکل ډیزاین راوړی چې هغه انټیټي او اټریبیوټس او د دوی ترمنځ هغه ریلیشنشپ امنګ دیم دا ته تعریف کړل. نو بیا هم دې ته کوډ کیوریګانې لیکي او د ټیبل ترمنځ ریلیشنشپ یې جوړه. نو ګورې دې ته فیزیکل ډیزاین وي. نو په همدې شکل سره بیا د هغه انټرفیس ډیزاین ده. نو پرفورمینګ سافټویر ډیزاین په سافټویر انجینرینګ کې موږ تاسو وایو چې ډیفاینینګ سافټویر ریکوایرمنټس لومړی ته سافټویر ریکوایرمنټ چې دا د کوم هدف لپاره هغه ادارې هغه کاري پروسیجر په کوم شکل سره دی چې ته په کاري پروسیجر باندې ځان پوه کړې همدغه ته ډیفاینینګ ریکوایرمنټس. بیا په دې ډیزاین پوه کړې هغې ته یو ډیزاین جوړوي. په دریم مرحله کې چې ډیزاین یې ورته جوړ کړو سافټویر کنسټرکشن یو سافټویر را جوړی. نو سافټویر دې را جوړ کړ نو بیا په څلورم سټپ کې یعنې ته هغې دپاره عملا کوډ کوې. کوډ دې ورته ولیکې کوډ نه اخلاص ولې. په څلورم سټپ کې سافټویر ټیسټینګ ته سافټویر هغه کوي ارزیابي کوي چې دا سافټویر د کوم هدف دپاره هغه ادارې دپاره تا جوړ کړ آیا هماغه د ادارې د غوښتنو پر بنیاد باندې دا کار کوي که نه کوي. په پنځم سټپ کې چې له ارزیابي له دورې نه تېر شو سافټویر مینټیننس ټاسک د سافټویر هغه د حفظ و مراقبت برخه ده. ګوري کله چې یو سافټویر یو ادارې ته جوړ کړی شو دغه سافټویر هغه ادارې ته ورکولی شو. نو حفظ و مراقبت موږ تاسو هم په اداري سیستم کې د حفظ و مراقبت یو شعبه په دې ټولو دولتي اداراتو کې شته ده. د حفظ و مراقبت ادارې هغه کار دا دی چې یا هم په سافټویر جوړولو کې دغه د مینټیننس دوره چې ورته ویلی شي یو ادارې ته ډیولپ یو سافټویر ټیم سافټویر یې جوړ کړ ادارې ته تسلیم کړ. خو دغه اداره د وخت په تیریدلو سره په ادارې کې تغییرات راځي او هغه اداره غواړي چې دغه سافټویر کې چینجز راولي یا هم سافټویر کې هغه د غوښتنو پر اساس چې ورکړی او تاسو ورته جوړ کړی د هغه غوښتنو پر اساس دی کار نه کوي د ایرز مشکلاتو سره مخ شو. نو د ستونزو سره دغه ستونزې چې سافټویر جوړ دی د استفادې پر مهال چې دې ته یو لانګ ټرم چې په ټول د زیات وخت کې ممکن د مشکلاتو سره مخ شي هغه د مشکلاتو سولف کول چې حفظ و مراقبت دې ته ویلی شي او مشکلاتو ته به رسیدګي کوي. نو دغه ټول مسایل په همدې سافټویر انجینرینګ کې شامل دي. په شپږمه کې سافټویر پروجیکټ منیجمنټ د یو سافټویر د جوړولو لپاره چې یو سافټویر جوړیږي هغې ته یو پروجیکټ ته اړتیا ده. ګورې دغه د یو سافټویر ډیولپمنټ خپله دا یو پروجیکټ ده یو پروژه ده. نو دا چې پروژه شوله په پروژه کې یو ټیم کار کوي. د ټیم کار څه شی دی یو ځانګړی هدف ترلاسه کول دي. کله چې ته یو ځانګړی هدف ترلاسه کوي او هلته یو ټیم کار کوي نو دغه ټیم باید مدیریت کړی شي. نو سافټویر انجینرینګ چې دی دا په همدغه ټولو مسایلو باندې سرخي. له اول شمېرې نه چې موږ تاسو وویلې اول دغه ادارې په ټول کاري بهیر باندې پوهېدل، دویم هغې ته ډیزاین جوړول، په درېیم برخه کې هغې ته سافټویر جوړول کوډ لیکل. بیا چې کوډ ولیکلی شو سافټویر جوړ شو دغه د سافټویر ارزیابي ده. ارزیابي نه وروسته چې د ادارې غوښتنو پر بنیاد جوړ شو بیا د هغې د حفظ و مراقبت برخه ده چې په اوږده مدت کې اداره هغه سافټویر نه استفاده کوي. د وخت په تیریدلو سره ممکن د مشکلاتو سره مخ شي د هغه مشکلاتو ته رسیدګي ده. شپږم سټپ کې د دې هغه سافټویر پروجیکټ منیجمنټ چې دغه مرحله هغه لومړنیو مراحلو کې څه شی دی هغې نه هغه لومړیو نه دغه تطبیقیږي ان تر اخره پورې یعنې د یو سافټویر جوړول له پیل نه تر انتها پورې په همدغه سافټویر پروجیکټ منیجمنټ. نو د سافټویر انجینرینګ موږ وایو چې ټول هغه اصول پوهه او د ابزارو څخه استفاده چې هغه د دغه اهدافو لپاره استعمالیږي. یا هم وایي چې software engineering is technical discipline that cover all aspects of software development. software engineering چې دا ټول هغه تکنیکی ډیسپلینونه دي. ولې ډیسپلین اصول مقرراتو ته ویلی شي that cover all aspects of software development. کوم چې د سافټویر جوړولو لپاره ټولې هغه بڼې نوې دي د هغو ټول تر بحث لاندې نیول. د سافټویر جوړولو لپاره چې یو سافټویر جوړیږي
واټرفال یو ماډل دی، اجایل دا بل ماډل دی، سپایرل دا بل ماډل دی، پروټوټایپینګ ماډل همداسې دې ته ورته نور ماډلونه دي. نو سافټویر انجینرینګ د دغه ټولو ټیکنیکل ډیسپلینونو چې هغه د واټرفال چې ما درته دغه څو نومونه واخیستل او د پخوا کې د نورو هغه سافټویرونو ماډلونو د یو سافټویر جوړولو لپاره هغه د پروسس ماډلونه، نو د هغو ټولو بحث لاندې نیول هم دې ته سافټویر انجینرینګ ویلی شي. راځو ټیکنیکل ډیسپلین چې په دغه ټیکنیکل ډیسپلین کې څه شی دي. ډیسپلین مخکې ما تاسو ته یاده وکړله چې دا اصول مقرراتو ته ویلی شي. نو دا چې ټیکنیکل یعنی تخنیکي اصول مقررات، finding solution for a given problems، د یو ورکول شوي پرابلم لپاره سلوشن را پیدا کول. نو په دوم سټپ کې using known theories methods and tools، په ټولو تیوریګانو میتودونو او ابزارو باندې پوهېدل دي. accepting organizational and financial limitations، د یوې ادارې لپاره د هغې ټول هغه مالیاتي محدودیتونه په نظر کې نیول. نو ګورې دغه ټیکنیکل ډیسپلین دا سرخي په همدغه مسایله باندې. کله چې یو ادارې ته یو سافټویر جوړه، نو دغه ادارې ته د سافټویر جوړولو لپاره لومړی باید دغه ادارې دغه پرابلم چې دی د دې لپاره سلوشن را پیدا کړي. دا سلوشن چې دی را پیدا که اوس ته د کومې تیوریګانو کوم ته کوم ماڼ نه ته کار اخلي، چې ته کوم میتود نه کار اخلي، کوم ټولز ته کاروي، چې ته هغه سلوشن په باندې امپلیمنٹ کړي. همدا شکل سره ته ټول هغه د ادارې لپاره د ادارې هغه accepting organizational and financial limitations، نو ګورې د هغه ادارې ټول مالیاتي محدودیتونه په نظر کې نیول چې دا باید په نظر کې ونیسي او هماغسې ته یو سلوشن را پیدا کړي، یو سافټویر جوړ. بله مسله چې all aspects of software development، نو د هر all aspects of software development، د هر نوع د سافټویر جوړولو هر نوع میتود چې هغې په اساس باندې سافټویر جوړیږي. with development of theories methods and tools to support the software development، یو سافټویر چې جوړیږي د هغه سافټویر د جوړولو لپاره مختلفې میتودونه، مختلفې طریقې دي. ټولو هغه طریقو باندې ځان پوهول، ټول هغه طریقو نه استفاده کول چې یو سافټویر پرې جوړیږي. داسې یو مثال لري. اوس فرض مثال د دې مثال داسې چې فرض کړه زه احمدشاه بابا مین ارزان قیمت یم، غواړم ښار ته راشم. ښار ته د راتللو لپاره زما دپاره مختلفې لارې طریقې دي چې زه پرې ښار ته رسېدلی شم، خو زه باید په دغه ټولو لاره باندې بلد واوسېږم چې زه پرې ښار ته راشم. نو زما دپاره باید هغه لاره یو ښه لاره ده، یو بیسټ سلوشن دی چې زه په لږ وخت کې او په اسانۍ سره ښار ته ورسېږم. فرض که زه په خیرخانه کې غواړم ښار ته ورسېږم، ښار ته د تللو لپاره له خیرخانې نه مختلفې لارې دي. بیسټ سلوشن یې دا دی چې زه په کومې لارې سره اسانۍ معنی کولی شم چې ښار ته ورسېږم له دې خیرخانې نه. نو په همدې شکل سره مختلفې میتودونه، مختلفې لارې دي، مختلف میتودونه دي یو سافټویر د جوړولو لپاره. نو د یو سافټویر جوړولو لپاره چې مختلفې لارې دي، په همدې لارو باندې پوهېدنه او له دې لارو نه ګټه اخیستل چې دغه سافټویر جوړولو کې ګټه رسوي، دې ته all aspects of software development، چې هر نوع سافټویر موږ تاسو په همدې باندې جوړ کړو. راځو بلې پوښتنه چې what is the difference between software engineering and system engineering؟ د سافټویر انجینرینګ او د سیستم انجینرینګ د دې ترمنځ هغه توپیر څه شی دی؟ System engineering is concerned with all aspects of computer-based systems development, including hardware, software and process engineering. ګورې په سیستم انجینرینګ کې دغه درې واړه مسلې شاملې دي چې هغه د یو سیستم متعلق ټول هغه څیزونه چې هغه هارډویر، سافټویر او پروسس درې واړو پورې تړلي وي چې یو کمپیوټر څه ډول د هغې هارډویر جوړیږي، دغه هارډویر کار څه شی دی، په دغه هارډویرونو کې کوم ډول سافټویرونه نصبېږي، دغه سافټویر څه شی دی، سافټویر په کوم شکل نصب شي، څه کار کوي، هدف یې څه شی دی، دغه سافټویر دپاره هغه کومې پروسسې دي، په کوم ډول د دې هغه پروسس مخته ځي. نو دغه درې واړه مسلې په دغه سیستم انجینرینګ کې شاملې دي. ګورې سیستم انجینرینګ چې د هارډویر په هکله، سافټویر او پروسس درې واړه مسلې پکې نغښتې دي. اوس راځو سافټویر انجینرینګ. سافټویر انجینرینګ is the part of this process concerned with developing the software infrastructure, control applications and database in the system.
سافټویر انجینرینګ چې دا د سیستم انجینرینګ یو برخه ده. مخکې موږ تاسو په سیستم انجینرینګ کې ویل چې سیستم انجینرینګ دا شامل دی یو کمپیوټر سیستم پورې چې هغه کې د هارډویر سافټویر پروسس دغه درې ولې مسلې پکې شامل دي. نو سافټویر انجینرینګ دا یو پارټس ده، یو برخه ده د سیستم انجینرینګ. نو چې په دې کې یو سافټویر جوړونه چې هغه ډیټابیس دی، ډیسکټاپ اپلیکیشن دی او یا هم ویب بیس اپلیکیشن دی. نو مو پیژندل چې سافټویر انجینرینګ او سیستم انجینرینګ ترمنځ څه فرق دی. سیستم انجینرینګ هارډویر سافټویر او پروسس انجینرینګ درې وړه پکې شامل دي. سافټویر انجینرینګ چې دا یو برخه ده د سیستم انجینرینګ. راځو اوس what is the difference between software engineering and computer science. د سافټویر انجینرینګ او کمپیوټر ساينس ترمنځ څه توپیر دی. کمپیوټر ساينس concerned with theories and fundamentals. نو دا کمپیوټر ساينس چې په دې کې یو کمپیوټر هم په تیوریکي لحاظ اساس نه نیولې چې هغه بیخ بنیادی شکل سره په تیوري او پریکټیکل په دواړو محیطونو کې دا هم د تیوري له نګانه چې د بیز اساس نه نیولې ان دا کمپیوټر چې کوم په هاي یعنی یو کمپیوټر د کمپیوټر سیستم له بیسیک نه نیولې تر ایډوانس پورې دا ټول پکې تر بحث لاندې نیول کېږي، یعنی تیوریکي او پریکټیکل دواړه ده. Software engineering is concerned with the practicalities of developing and delivering useful software. خو سافټویر انجینرینګ چې دا په دې کې هغه په عملی جنبه یو سافټویر ډیولپمنټ شامل دی. دلته موږ تاسو د هارډویر تیوري موږ ته مهمه نه ده، دغه سافټویر په هکله په دې شکل سره چې سافټویر څه شی دی، څه کار کوي، څه ډول دغه سافټویر کوم ډول پروسیجر او همدا شکل سره هغه په اساسي شکل سره دی او سافټویر پورې ارتباط نه لري. دلته فقط هغه جوړول دي په پریکټیکل انوایرنمنت کې. نو چې سافټویر انجینرینګ از concerned with the practicalities of development. یو سافټویر جوړونه په عملی ډګر کې، په عملی میدان کې د دې جوړونه او د دې تسلیم یو ادارې ته. یو اداره د غواړي سافټویر ځان د خپل کاري بهیر سافټویر ته کنورټ کړي. همدغه چې له ابتدا نه نیولې تر ختمه پورې د یو سافټویر جوړونه او هغه تسلیمول بیرته ادارې ته دې ته سافټویر انجینرینګ ویلی شي. او کمپیوټر ساينس خو مو پیژنده چې کمپیوټر ساينس د کمپیوټر هغه له ابتدا اساس نه نیولې د هغې هغه تیوریکي او پریکټیکل مطالعات ته څه ویلی شي، کمپیوټر ساينس ویلی شي. What is process? Process څه شی دی؟ A set of activities whose goal is the development or evolution of software. نو موږ تاسو وایو چې د ټولو هغه فعالیتونو مجموعه د کوم چې هدف د یو سافټویر ډیولپمنټ دی یا هم ایولیوشن اف ا سافټویر. یو سافټویر د ټول هغه اکټیویټیز ګوري یو سافټویر دی، هغه سافټویر چې جوړیږي مخکې چې هغه کوم فیزز کوم سټیج چې موږ تاسو وایو چې هغه ډیفاینینګ ریکوایرمنټس دی او د هغې لپاره ډیزاین جوړول دی او کنسټرکشن کوډ دی او ټیسټینګ دی او د هغې مینټیننس دی. ګورې دلته د دغو اهداف د ترلاسه کولو لپاره اکټیویټیز ته اړتیا ده، فعالیتونو ته اړتیا ده. د دغو ټولو فعالیتونو هدف دا دی چې تاسو پر یو سافټویر ډیولپمنټ کړئ. نو له پروسس نه هدف هم دا دی چې د ټولو هغه فعالیتونو مجموعه د کوم چې هدف د یو سافټویر جوړول وي دې ته پروسس ویلی شي. نو راځو په دغه پروسس کې هغه مراحل چې شامل دي هغه دا دي: communication with the customers to understand objectives and gather requirements. ګورې کمیونیکیشن دې ته مفاهمات ویلی شي. یو اداره د هغه غواړي چې یو دغه خپل کاري بهیر سافټویر ته کنورټ کړي، یعنې ډیټابیس د ادارې لپاره جوړ کړي، ویب سایټ جوړ کړي. نو دلته اړتیا و دا ده چې ډیولپر هغه ټیم د ډیولپمنټ دا باید لاړ شي دغه ادارې سره یعنې پوښتنې وکړي، خبرې اترې وکړي چې تاسو دغه کاري بهیر په کوم شکل مخ ته ځي، څه کوئ تاسو، دغه ادارې کار څه شی دی. همدغه ته څه شی ویلی شي؟ کمیونیکیشن ویلی شي. په همدغه کمیونیکیشن کې دغه د ډیولپمنټ ټیم هغوی نه دغه ریکوایرمنټ یې راټولوي. پلانینګ create a map defines the work by describing the task, risk, resources and work schedule. ګورې پلانینګ چې دې ته پلانګذاري ویلی شي. پلانګذاري داسې چې یو ځانګړي هدف ته ترلاسه کولو دپاره ته څه شی کوې، مخکې له دې نه چې هغه فعالیت ترلاسه کړي ته له ځان سره یو پلان جوړه، یو ډیسیژن، یو تصمیم نیسې چې زه دغه هدف ترلاسه کوم
کله شروع کوم مستندینو ته اړتیا ده او کوم مالی امکانات زه په نظر کې ونیسم په څومره وخت کې څومره کارګرو ته اړتیا ده چې زه پې هغه سپیسیفیک پرپوز ته ورسېږم. نو ټول هغه فعالیتونه چې ته هغه سپیسیفیک پرپوز ته ترلاسه کوې د هغې دپاره ته یو مپ جوړی، یعنې یو مخکې له دې نه چې ته کار شروع کړې د هغه کار د سرته رسولو دپاره ته یو نقشه جوړی. په هغه نقشه کې ته کارمندان ټول مشخص کړې، د هر کار دپاره خپل وخت مشخص کړې او د هغې دپاره مالي مسایل دا ټول په نظر کې نیسي او دا ته نقشه بندي کړې، سکیجول تقسیم بندي کړې. نو همدغه ته څه شی ویلی شي؟ پلانینګ یا هم پلانګذاري ویلی شي. نو د یو سافټویر جوړولو دپاره ته د هر دغه ټیم د هر یو ممبر دپاره ته خپل کار مشخص کړې. دغه په لومړۍ ورځ کې کوم کار وشي، په دویمه کې کوم کار وشي، په درېیمه څلورمه، په لومړۍ هفته کې، دویمه هفته کې، په درېیمه څلورمه. نو ټول هغه خطرونه چې دي د هغوی نه باید ته دا په نظر کې ونیسې، کومو منابعو ته تا ته اړتیا پیدا کېږي، دغه ته ټول په د جدول کې ځای پر ځای کړي. همدې ته پلانینګ ویلی شي. Modeling: create a sketch what is look like architecturally, how they constituent parts fit together and other characteristics. ولی ته یو ماډل جوړی چې په کوم شکل سره زه دغه ځانګړی هدف ترلاسه کړم، په کوم شکل سره دغه کار وکړي، دغه سافټویر چې هغه اداره غواړي، د هغې سافټویر هغه اداره چې غواړي هغه سافټویر هغه به په کوم ماډل سره وشي. نو ته ټول هغه خصوصیات ځانګړتیاوې د یو سافټویر د جوړولو لپاره چې په نظر کې دي دا ته ټوله ته څه شی کوې په نظر کې نیسي. څلورم کنسټرکشن. ګورې دغه ټول مسایل تاسې پورته چې مو وویلې ریکوایرمنټ مو راټول کړل، پلانګذاري دې وشوله، یو ماډل باندې ته کار کوې. نو داسې یو ماډل اوس لکه ته واټرفال ماډل کاروې، ته اجایل ماډل کاروې، یا دې ته ورته یو بل ماډل کاروې. کنسټرکشن. نو کوډ جنریشن اینډ د ټیسټینګ. کله چې دغه پورته مراحل ته ټول دې په نظر کې ونیول، دا دې سر ته ورسول، له هغې نه وروسته ته د دې دپاره یو عمل میدان کې ته دې دپاره کوډ کوې چې دغه کوډ یو د آی ډي ګانو څخه نوټ پیډ آی ډي ده، جاوا کې ته کار کوې، همداسې ډریم ویور کې ته کار کوې، او په سلهاو یا ویژوال سټډیو ده، په سلهاو آی ډي ګانې دي. نو ته غواړې په یو آی ډي کې کوډ ولیکې، ښه کوډ دې ولیکه، سافټویر دې مکمله جوړ. په پنځم سټپ کې چې دې ته ډپلایمنټ ویلی شي. delivered to the customer who evaluates the products and provide feedback based on the evaluation. نو دغه پنځمه مرحله چې ده دې ته د ډپلایمنټ وایي د تسلیمي دوره. یو ادارې له یو سافټویر ټیم نه تقاضا وکړله چې سافټویر ورته جوړ کړل شي، دغه ادارې هم سافټویر جوړ کړل. دغه سافټویر دغه ابتدا کمیونیکیشن نه شروع ان تر ختمه پورې ټول مراحل یې سرته ورسېدل. دغه دوره د تسلیمي چې هغې ادارې ته سافټویر ورکوي همدې ته ډپلایمنټ ویلی شي. نو دغه ته هغه څه شی ویلی شي ډپلایمنټ، یعنې د سافټویر د ورکولو چې هغه ادارې ته یې ورکړي، هغه اداره د سافټویر نه ګټه پورته کړي او استفاده وکړي. راځو د یو سافټویر دپاره کوم ښه خصوصیات دي. what are the attributes of a good software. یو سافټویر کوم ښه خصوصیات درلودلی شي. The software should deliver the required functionality. لومړی باید هغه سافټویر چې د کوم هدف دپاره جوړ شوی وي، همغه هدف باید د کوم هدف دپاره چې دی همغه باید سرته ورسوي. اوس لکه محاسباتي سافټویر دی، زه غواړم پرې معاشات محاسبه کړم، نو باید هغه سافټویر ښه خصوصیت دا دی چې هغه محاسبه په ښه شکل سره وکړي. and performance to the user and should be، او داسې یو ښه پرفورمنس ولري چې هغه د یوزر تقاضا ده. او دا سافټویر باید څه شي مینټینیبل وي، یعنی مینټینیبل داسې چې دا باید د سافټویر د هغه کوم لوازمو چې کار اخیستلی کېږي دا باید ټولو سره سازګار واوسېږي. یعنې داسې نه وي چې په یو هارډویر کې کار وکړي په بل کې کار ونه کړي، په یو سافټویر کې کار وکړي په بل کې ونه کړي. اوس لکه په وینډوز کې کار وکړي په میکنټاش کې کار ونه کړي. همداسې ډپنډیبل یا هم دغه د مینټینیبل لپاره داسې لکه تاسو فرض کړی وي دا ورډ 2003 د یو سافټویر دپاره ښه خصوصیات هغه دا و چې یو سافټویر باید هغه د کوم هدف دپاره چې جوړ شوی دی هغه همغه هدف دپاره چې جوړ شوی هغه باید سرته ورسوي. یو سافټویر مینټینیبل وي، یعنې د حفظ و مراقبت وړ وي، یعنې په هغه لانګ ټرم کې چې دوامدار حالت دی په دوامدار شکل چې هغه سافټویر کې کوم تغییرات راځي هغه تغییرات پذیره باید واوسېږي.
dependable and acceptable. راځو په دغه هر یو باندې موږ تاسو بحث کوو. Maintainability. Software must evolve to meet changing needs. کله چې اړتیا او ضرورت د دې پیدا کیږي چې په سافټویر کې د تغییرات راشي نو دا سافټویر باید د دې وړتیا ولري چې هغه تغییرات ومني. Dependability. Software must be trustworthy. سافټویر باید څه شی وي دا د اطمینان هغه کوم ادارې ته چې جوړیږي هغه باید د دې اطمینان وکړي چې یاره دا سافټویر څه شی دی دغه هدف لپاره چې جوړ شوی دی او هماغه پوره کوي. Efficiency. Software should not make wasteful use of system resources. سافټویر باید موثره اوسیږي په داسې شکل چې هغه کوم هارډویر هغه اداره کوي اما د هارډویر په مطابق داسې نه وي چې هغه هارډویر ورته ډیمیج کې خرابې کړي یا هم هغه ادارې چې هارډویر کوم اخیستی دی او دا سافټویر په داسې شکل سره ته جوړ کړي چې هغه هارډویر کې کار ونه کړي هغه اداره مجبوره ده چې دغه اداره دې شی کې نور هارډویر دی ور چلته دی باندې دغه ایکسپنسز مصارف ور باندې لا هم زیاتی. Acceptability. Software must accepted by the users for which it was designed. دغه سافټویر چې کوم هدف لپاره جوړ شوی دی هغه اداره هغه کارم هغه څوک چې یوزر د دې تقاضا یې کړي هغه باید دا څه شي کړي ومني چې یاره هو هغه کوم تقاضا چې زما وي د هغه تقاضا پر بنیاد باندې ماته دغه سافټویر جوړ. This means it must be understandable, usable and compatible with the other systems. یعنی دغه سافټویر به د شکل سره وي چې د پوهیدلو وړ وي د استعمال وړ وي او کمپیټیبل یعنی کمپیټیبلیټي ولري په ټولو هارډویرونو په ټولو ورژنونو کې دا شوی سازګار اوسیږي. د کوم هدف لپاره چې دا سافټویر ورکول شوی دی هغه اداره باید د هغې کارمندان په اسانۍ سره به دې پوه شي په اسانۍ سره د دغه نه استفاده وکړي. دغه ټول د یو ښه سافټویر لپاره ښه خصوصیات. تر همدې ځایه بس دی تر وروستو راتلونکي لیکچره پورې